حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور تراغے فاطمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی اے فاطمه پیغمبر علیہ السلام په جماعت کې ناشته او په سلګو سلګو جاری هیڅ چا سره خبرې نه کوي تی خلوري کنا او نیازبین لوري ستا اره خبره منی تلاړه شه جماعت تلاړه شه او د محمد رسول الله تپوسو کا او د هغې د خفګان نه ځان خبره کا چې دا په څه وجه باندې خفه دی څه خبره ده چې محمد رسول الله دومره غمجن دی او پریشانه دی ای غیر چاپیره په کورونو کې ناستو زنانه واورئ په الله قسم فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغه د خپل بابا جان نه تپوس کوي بابا جانا ولې پریشانئ ولې دومره جاړئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ای زما لور جانې ای زما لور جانې د معراج په سفر باندې ما څه زنانه وکتلې او په داسې عذابونو کې مې وکتلې هغه زما امتیانې هغه چې کوم دی په ډېرو سختو سختو عذابونو کې او تکالیفو کې ګرفتارې وي هغه ما جړئ ګوره د خپلو امتیانو دپاره تاسو اوریدلی دي کنه چې په جهنم کې به د ټول نه زیاتې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت زنانه پرته وي د دې زنانو د لاسه دنیا آباده شوې ده او د دې زنانو د لاسه به دنیا بربادیږي دا چې څومره خلک دي نارینه دا هلکان نوجوانان دا د دې مور د غېږې نه کوز شوي دي دا مور دا غېږه د دې بچي دپاره اولنۍ مدرسه ده چې ستا دا بچی ستا د غېږې نه کوزېدو او تا د دې صحیح تربیت کړی وی قسم د الله په ذات باندې ستا د دې بچي نه به لوفر ټامي او زما عزتمند و بدماش او ظالم دا به نه جوړېدو ستا د دې بچي نه به د زمانې عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه جوړېدو ستا د دې بچي نه به جنید بغدادي رحمت الله علیه جوړېدو نن ستا د دې بچي نه جهانګیر او شاهرخ خان او سلمان خان او دا فضول خلک ولې جوړ شو دا تا تربیت داسې ورکړی نو دا زنانه به په جهنم کې زیاتې پرتې وي وی ای فاطمې یو زنانه مې وکتله چې د دې ژبې نه زوړنده شوې وه د جهنم په اور کې څه شي نه زوړنده شوې وه د دې ژبې نه او لاندې نه ورته اور لګېدلی دی او داسې وریتېږي د هغه جهنم په اور باندې وی بابا جانه دا څه عمل به کولو چې د دې ژبې نه دا زنانه زوړنده وه وی دې به خپل خاوند سره ژبه کوله څه به کول ژبه به کوله خپل خاوند ته به په دې ژبه باندې د خپل خاوند سپکاوی به کولو دغه عمل دی چې دته دا سزا میلاویږي وی مخکې لاړم وی چې ومې کتله وی یو بله زنانه هغه د سر یختونه زوړنده ده وی ما تپوس وکړو چې بابا جانه دا ولې لاندې نه ورته د جهنم اور لګېدلی دی او هغه چې کم دی په هغه اور باندې خوټ کېږي سوځېږي لوله پکېږي د سر مازغې خوټ کېږي وی بابا جانه دا څه عمل به کولو دا د څه عمل د وجې دا د جهنم په دې اور کې او په دومره خطرناک دلدل کې ګرفتاره وه پیغمبر علیه السلام وفرمیل لور جانې دې به په بازارونو کې په کور کې یو ځای بل ځای به سر به ښکاره کړی او سر به یې نه پټولو ویښته به یې نه پټول هغې صرف ویښته یاد کړي دا زنانه خو دا بعضې زما عزتمندو ټیک ټاک کې وګوره چوک او بازار کې وګوره واجي واه ته خو سر یادې هغې ټول بدنونه ښکاره کړي دي د دې به څه حل وي وی مخکې لاړم چې ومې کتل یو بله زنانه د سینو نه زما عزتمندو زوړنده ده او لاندې نه ورته د جهنم اور داسې لمبې وی او زما عزتمندو هغه سوځېږي وی ما تپوس وکړو بابا جانه دا څه وجه وه په یو سینه کې ورله سیخ ورکړی او په بله سینه باندې ویستی او زما عزتمندو د هغې نه یې زوړنده کړې ده او لاندې نه ورته اور لګېدلی دی وی ما تپوس وکړو بابا جانه دا څه عمل به کولو وی پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې د خپل خاوند په امانت کې خیانت کولو به د خپل خاوند په امانت کې به خیانت کولو یعنی بدکاره وه زناکاره وه زه اکثریت دا خبره کوم که نه چې دا ښځه دا د خپل خاوند امانت دی او دا خاوند دا د خپلې ښځې امانت دی دا خاوند به نامحرمه ښځو ته نه ګوري دا به په دې خپلو سترګو باندې خپلې ښځې ته ګوري او که نامحرمه ښځو ته یې وکتل دا د خپلې ښځې سره خیانت وکړو دقه شان زنا به نه کوي دا خاوند به زنا نه کوي د زنا نه به ځان بچ کوي وجه څه د خپله ښځې شته دا د دې ښځې امانت دی دا به خپلې ښځې ته نږدې کېږي دقه شان دا ښځه د خپل خاوند څه شی دی امانت دی دا د خپل خاوند امانت دی نو زما عزتمندو دا زنانه دا ښځه چې زناهکاره وي بدکاره وي او زما عزتمندو
غلط لینډونه نو دا د خپل خاوند سره خیانت دی او د دې وجې نه د دې ګناه د وجې نه به دا زنانه زما عزتمندو جهنم په اور کې د سینو نه به راځوړنده کړي. وایي مخکې لاړم چې یو بله زنانه مې وکتله او بله زنانه هغه زما عزتمندو داسې یو پنډوکي په شکل کې د خپې ورله د سینو سره تړلی وي او لاسونه ورله سر سره تړلی وو داسې پنډوکي غونته کې د جهنم په اور کې پروت دی او زما عزتمندو سوځي. وایي ما تپوس وکړو بابا جانه داسې عمل به کولو؟ وی الله رسول وفرمایل چې دا بکلا یعنی د زنانو ماهواري بیماری چې کومه راځي د هغې نه به پاکه شوله یا به په یعنی غسل به پې واجب شو او د غسل نه به ځان زر نه پاکو یعنی غسل به زر نه کولو ډېر منځونه به په دې کې قضا کړو داسې به ګندګۍ کې به زما عزتمندو ګرځېدله به داسې نجسه به ګرځېدله دا د هغه عمل د وجې دا په دې جهنم کې په دې عذاب کې مبتلا ده. وایي مخکې لاړم مخکې زما عزتمندو یو بله زنانه مې وکتله چې هغه ډېر خطرناک عذاب کې مبتلا وه د هغې د اثر د خنزیرانو او لاندې بدن د خرو. وایي بابا جانه داسې عمل به کولو؟ وایي الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا چغل خوره وه چغلي به یې خوړله ډېره. دا صفت دا مرض خو زنانو کې عام دی کنه دا چغل خوري د خاوند سپکې سپوري د پلار کرا ګاونډیانو کرا کم ځای ته لاړه شي بس زما عزتمندو د کور سپکاوی بیانوي د خاوند سپکاوی بیانوي. دا نن چې څومره مسلې جوړې دي زیات تر زما عزتمندو د دې زنانو د لاس دا زنانه چغلخوري کوي دا زنانه د یو کور حال بل کور ته وړي د بل کور حال بل کور ته وړي د هغې د وجې دا اور بل دی هغې د وجې دا رشته دارۍ ختمې زما عزتمندو مینه محبت ختم. الانکې د دوو کسانو خپلو منځ کې جوړه راوستل خپلو منځ کې مینه محبت اتفاق پیدا کول د هغې دپاره ته دروغ هم ویلی شي دا اجازت ورکړی شریعت. دې خو دروغ نه وایي نفرتونه نور هم زیاتوي نور هم پرشتو کې توړ پوړ راولي. نو دا د دې عمل د وجې دا د جهنم په دې خطرناک عذاب کې ګرفتاره وه. الله دې زموږ زنانه تې وساتي.